رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم کس چې د رمضان مبارک روزي ونیولې په ایمان سره ونیولې او د ثواب په نیت دی ونیولې چې ما ته په دې باندې الله پاک اجر راکوي، په دې ما ته ثواب ملاويږي، په دې باندې الله راضي کیږي، الله خوشاليږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي غفر له ما تقدم من ذنبه. د انسان د الله تبارک وتعالى مخکینی چې کوم ګناهونه یې کړی الله په ګناه معاف کړي. دا څه وړه خبره خو نه ده چې په روزه نیولو باندې الله پاک انسان د مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. ډېره غټه خبره. او بیا بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې قیامت ورځ شي، قیامت ورځ ډېره سخته ورځ ده، ډېر خطرناک ورځ ده. حدیث مبارک کې راځي